عام معامله دا ده شر شي جګړه شي یا په کاروباري معامله باندې تنازع ده یا معاملاتو کې سدازي خرابتیا ده نو زموږ په منځ کې چې کم خلک فیصلې کوي یا جرګې کوي یا د صلح کوشش کوي نو دغه خلک بعضې اوقات کې ډېر پکې ماشاءالله پوهېږم خو کله کله داسې چې هغه د فیصلې نه جاهل وي په قرآن نه پوهېږي هغوی په فیصله صحیح پوهېږي نه نو کله کله طرفداري وشي ظلم وشي زیاتې وشي خو زمونږ خو نن سبا اسانې جرګې دي چې د چا 1 लाख روپۍ تاوان شوي نو اراده جرګې ته به کېنو او جرګه به په نیمه فیصله وکړي چې بس دغې ته مونږ فیصلې وایو مونږ وایو دغه د مونږ فیصله ده یاد لرئ اول چې سړی فیصله کوي د 2 کسانو د 2 ډلو په منځ کې نو د فیصلې مطلب دا دی چې د مظلوم مرسته وکړه په مظلوم باندې ظلم شوی په هغه باندې زیاتې شوی نو د مظلوم مرسته وکړه او د ظالم نه د مظلوم حق واخله دې ته وایي جرګه او دې ته وایي فیصله نو بعضې وخت کې مونږ داسې معاملات وکړو چې مونږ په هغه جرګه کې یا په فیصله کې هغه مظلوم ظالم ته ښه راواچو یو سړی مظلوم دی په هغه باندې ظلم شوی په هغه باندې زیاتې شوی او د هغه حق ته باوالی شوی دی نو مونږ څه کوو مونږ کله کله داسې وکړو چې هغه مظلوم ظالم ته ښه راواچو چې د خیر دی مړه او داسې پکار ده او داسې معامله پکار ده داسې جو آخري انجام یې صلح ده نه دا طریقه نه ده پکار طریقه دا ده چې دواړه طرفین خبره سړی واوري او د دواړو خبرې د اورېدو نه بعد د دواړو کې حقدار وګوري او د ظالم نه مظلوم له حق والی دې ته وایي فیصله دې ته فیصله نه وایي چې بس مونږ کینو او بس دواړه طرف ته یو هم راواچو بل ورته هم راواچو او بس په مین زمانه کې څه فیصله وکړو او خبره ختمه شو دا خبره به د دنیا په لحاظ سره ختمېږي د آخرت په لحاظ سره نه ختمېږي یعنی د یو سړي باندې مثلا ظلم شوی د هغه د 1 लाख روپو مثلا نقصان شوی او ښکاره ده چې د هغه د 1 लाख روپو نقصان شوی او مونږ د دې دواړو په منځ کې صلح کوو د دې دواړو په منځ کې مونږ هغه تنازع ختمو نو د هغې د ختمېدو طریقه دا ده چې د ظالم نه د مظلوم له خپل حق واله خبره به ختمه شي دا قرآن کې الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې کچری یوه ډله ظلم وکړي او زیاتې وکړي نو تاسو د مظلوم طرفداري وکړئ د دې ظالم سره تاسو د مظلوم د طرفه وجنګېږئ د هغه حق دې واخلئ داسې مه کوئ چې دا مظلوم ورته نور راواچوئ په هغه باندې ظلم او زیاتې وکړئ نو داسې خبره داسې طریقه د شریعت مطابق نه ده دا سړی ځان ګناهګاروي لکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه د یو سړي مال د هغه د مرضۍ نه بغیر څوک د چا هغه حلالېدی نه شي د یو سړي په خپله مرضۍ باندې یو څیز معاف کړو ټیک ده خو که دا دی چې نه خیر دی دا ورته معاف کړو خیر دی دا ورته معاف کړو د هغه د زړه نه ده خو یا د جرګې نه مجبوره دی یا د چا مشر نه مجبوره دی یا د چا د حیثیت نه مجبوره دی او په ناخوالۍ باندې وي چې زه ټیک ته نو دا به د دنیا په لحاظ سره دا خبره حل شي خو د آخرت په لحاظ سره دا نه حل کېږي دا حقدار ته حق ورکول دا صحیح فیصله ده دا صحیح حق دی نو په دې معاملاتو کې احتیاط پکار دی